السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منګرو د نوې ویډیو سره تاسو حل کړی وایو منګرو امید لرم چې تاسو ټول ورو خوشاله وي او د ژوند په مزو کې به وي منګرو د اویس شهید په قتل په کیس کې یو نوې مخې ته راغلې ده کو چې تاسو د نظام خبرو غواړئ کو څه په چا زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نظام څخه مخه وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ درشي منګرو یاد ساتئ چې اویس د تل چا شریف هریشن علاقې کې یو میاش مخ کې چا دې بدل سره شهید کړو او په هغه باندې یو الزام لګولې و چې د جنې سره تعلقات دي د هغې بنا باندې مونږ وجه دي او چې کله قاتلان گرفتار شو قاتلانو به دا الزام لګولې دي آیا دا الزام نشته دی کو دروغ دي اوس په څه پته لاندې وروتي اوس پکې نوې کیس دا راغلي دي چې هغه جنې په خپل خبرې کړې دي او هغه جنې په هغه خبرې کې وایي دي چې د اویس ما سره تعلقات نو او په ما اویس باندې چا غلط الزامات لګولې دي دا زما اول چې کوم دی د دبا زلو مخوخه دبا ما ته وایي دي چې ته اویس سره سستریمه شي مګوا اویس سره تعلقات مساته خو اویس زما د تلویزیو ما وسه خاص تعلقات ساتل ما وسه اخو دي خو تعلقات نه ساتل ما وسه خالي لاس بنا ورو او سو خبرې مې موثره کولې خو اویس په داسې کسو چې اویس په جنکو سره ډېری خبرې نه کولې او اویس په کور کې هم ډیل نه اوسېدو ځکه چې اویس په ډېر وخت بال تیرو او په هاستل کې به او خپل تعلیم به مکملو او د خپل پلار او مور خوبونه به پوره کول چې د هغوی خوبونو باندې پوره لاړ شي اویس ظالمانو قتل کو او ډېر بې دلدې سره قتل کو موږ د هغې باره کې د حکومت نه دا طالبه لرو چې اویس الله تعالی جنت ورکړي او د اویس قاتلان لري الله تعالی هغه ځای کې مرګ راولي چې کوم ځای کې د اوبو درک هم نه وي ځکه چې ملګرو اویس یو د ګل غونډې ماشوم یو د ګل غونډې د چا بچی و د چا د زړه ټوټه وه هغوی ډېر بې دلدې سره قتل کړی دی د چا د زړه ټوټه د چا د ګل غونډې بچی دوی ایرې کو او ډېر بې دلدې سره قتل کو نو دوستانو هغه جنې وایي چې د حکومت نه مطالبه لرم چې د اویس قاتلانو دې پانسي ورکړي او اویس مور او پلار ته دې الله تعالی صبر وکړي دوستانو که زموږ د ویډیو خوښه شوي زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي والسلام